دا سوال مرګرو کړی دی چې عرفي ورځ کومه یو ده. نو دا خبره ډیره ضروری ده چې په دې ځان پوه کړئ چې عرفه وایي څه ته. عرفه د ذوالحجې نهمې ورځې ته عرفه ویلی کېږي، نهمې ته عرفه ویلی کېږي. او خلکو دا خیال کړی دی چې نه دا جوړې هلته چې په مکه کې خلک لاړ شي عرفات ته ځي، نو خلکو دا خیال کړی دی چې دا هغې ته ویلی کېږي. زما عزیزانو چې د کم ځای تاسو په کم وطن کې یئ او د هغه ځای د میاشت د حساب سره ګورئ چې د نهمې ذوالحجې ورځ وه، نو دا به ستاسو عرفه وي. او تاسو خبر یئ چې د عرفې د روژې ډېر لوی ثواب دی. رسول الله صلی فرمایي چې ما ته د الله نه دا امید دی چې د راروان یو کال او د ګذشته یو کال ګناهونه به ورسره الله رب العالمین معاف کوي. د دې د روژې ثواب دومره زیات دی. دا شک شبهې خورول چې یاره عرفه هلته ده او دلته نه ده، نو په دې کې مهرباني وکړئ چې د اهل علمو او د علماو د رای احترام وکړئ. دې باندې د مفتی تقي عثماني صاحب او د مولانا حسن جان صاحب رحمت الله لوی بزرګانو چې دی دا خبرې واضحه کړي دي. نو برای مهرباني د خلکو په خبرو کې مه راځئ چې صدر ته اهل علم او علما وایي په هغې باندې عمل وکړئ. په پاکستان کې به عرفه د بت په ورځ باندې انشاءالله د عرفې روژې انشاءالله